حدیث مبارک واورئ ایمان تازه کوي. حدیث مبارک کې راځي په احد کې په غزوه احد کې یو صحابي دومره ولګېده په غشو باندې چې بدن یې بالکل زری زری او چوره چوره دی، مرګ ته نږدې دی، مرګ ته. ګوره حدیث ته دغه صحابي ایله د خولې نه لږ اواز راوځي، شونډې یې خوځي، یو خبره کولی شي او هغه خبره څه که وي چې تاسو ما اوچت کړئ زر او پیغمبر علیه صلات وسلام له مې ویسي. صحابه دغه صحابي اوچت که داسې نه یي چې زما دا وصیت دی یا زما دا فلان معامله ده یا زما دا ارمان دی یا خواهش، نه، ما اوچت کړی زر، په ما کې لږه سا موجود ده، ما اوچت کړی پیغمبر علیه صلات وسلام ته ما ورسوئ. صحابه کرام فرمایي مونږ دغه صحابي چې په نیزو باندې لګېدلو راوچت مو کو نبی علیه صلات وسلام مبارک لم راوسته. حدیث الفاظ واورئ د ده په بدن کې ساوه، نبی علیه صلات وسلام په قدمونو کې مواچاوه. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو خواهش دی، زما یو ارمان دی. ورته فرمایي څه خواهش او ارمان دی؟ یا رسول الله مبارکه دا خپل قدم خپه مبارکه راوخله او زما په مخ باندې کېده، زما په مخ باندې کېده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ورته فرمایي ولی دا غواړي چې زه خپل قدم راوچت کړم او ستا په مخ باندې کېدم؟ ورته فرمایي یا رسول الله زندگی مم ستا د قدم لاندې تیره کړې ده، یا رسول الله چې مرګم ستا د قدم لاندې راشي، چې زه رب ته ووایم چې ربه زما ژوندم ستا د نبی علیه السلام په قدم قدم کې و، زما مرګ او سا وتم ستا د نبی علیه صلات وسلام د قدم نه لاندې. یا الله زما دا خواهش دی. نو تاسو نه زه تپوس کړم د دې خبرې چې یاره په صحابو کې دومره اتباع د پیغمبر علیه السلام او د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام یې دومره خیال ساتلی دی چې په ژوند کې قدم په قدم باندې دوی روان دي او په آخر کې بیا راځي او په آخر کې خواهش دا ده یا رسول الله زما په مخ باندې خپل قدم کېده چې زما روح هم ستا په قدم کې وځي چې رب ته ووایم چې ما نه ژوند او زما نه مرګ داسې نه و چې ستا د پیغمبر علیه السلام قدم قدم پسې نه و، ژوند به هم د رسول الله قدم قدم پسې و، زما مرګ هم د رسول الله د قدم نه لاندې و. دومره اتباع رب لا یزال د حضور علیه صلات وسلام د دغه بې مثاله اتباع او اطاعت ته وجه نه دومره قربت او نزدېکت د خپل ځان ورکوله چې دومره نزدېکت رب لا یزال هیڅ چاله نه ورکړی.